جناب دا دجال په دې مقدس مکه ګرځي، دا کم ځای دی او کم ځای پیدا شوی دی. نو دې کې خو به هر صورت پورا تحقیقی او یقینی خبره نشتا. خو د نبی کریم صلی الله علیه وسلم په زمانه کې یو الکو ابن السیاد په مدینه منوره کې اوسېده. هغې نه معلومیږي دا چې دغه ابن السیاد دجال و، ځکه پیغمبر علیه السلام هغه ابن السیاد سره څو ځله ورغلی، دا یهودي ښځه و، یهودي سړی و، د هغه بچی و او یو باغ و په مدینه منوره کې، هغې کې اوسېدل. نبی علیه السلام یو وفرمایل یو ځل وی ابن السیاد دا دجال به پیدا کیږي، د داسې مور او پلار نه پیدا کیږي چې د مور او پلار به 13 کاله بچی نه کیږي. 13 کاله پس به یو بچی وشي. 13 کاله پس چې کم بچی وشي نو دا هغه بچی سترګه وړندی، ابا ډېر بیکاری، مور او پلار به هم ترې تنګي، او هغه بچی چې اوده شي نو زړه به بیداري، سترګې به اودې وي. هغه بچی به ناشنا ناشنا خبرې هم کوي، او دغه یهودي مور او پلار نه چې دا کم بچی پیدا شوي وي نو پلار به نری وي، پوزه به داسې لکه د طوطي مخوکه او لوړ دنګ به، او د دې دجال چې کومه مور ده دا به ډېره سربی، غټه ښځه به، ډېره مضبوطه پهلوانه ښځه به.